أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف مسلم. عزتمنو مسلمانانو وروڼو، ستاسو په علم کې دا چې قمری حساب سره د ذوالقعدې میاشت ختمېدو واله ده او د ذوالحجې میاشت شروع کیږي. د دې دریو میاشتو شوال، ذوالقعده او ذوالحجه د دې تعلق د یو اهم ترین عبادت سره دی چې هغې ته حج وایي. هغه په دې میاشتو کې ادا کیږي، حج د بیت الله. او د حج نه علاوه د ذوالحجې د میاشتې 10 تاریخ او 11 12 کوم مسلمانان چې هغوی حج ته نه ځي او د دنیا په مختلفو ملکونو ځایونو بر اعظمونو کې پاتې کیږي، یو خاص حکم د الله جل جلاله او طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر مسلمان صاحب نصاب ته متوجه کیږي د قربانی اضحیه. دا دوه خاص عبادات دي. قربانی خدا هغه درې ورځو سره متعلق ده او حج احرام تړلی کیږي په دې دریو میاشتو کې او د هغې خاص مناسک ادا کیږي په ذوالحجه کې په 15 ورځو کې 8 9 10 11 12. او وجیبه دا ده چې لکه نن سبا څنګه د ذوالحجې میاشت شروع کیږي نو زموږ د سیرت سلسله چې 100 کاله وشل هغه شروع ده، هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته ورسېده. نن به انشاءالله د حج متعلق خبره کیږي. په 10 هجری 10 کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج کړو. دا د ذوالحجې میاشت وه او 10 کال د هجرت ختمېدو واله دی او بیا 11 کال د هجرت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی، تقریبا 80 ورځې پس د حج نه وروسته. هغه په 11 ذوالحجه کې او د ربیع الاول په میاشت کې د مدینې منورې د هجرت نه پس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ړومبی او وروستی حج دی. د هجرت نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم حج نو کړی، دغه یو حج او حجۃ الوداع. د هجرت نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کړی و کنه؟ یو قول دا دی چې حج نو کړی. وجه دا ده چې حج د فرضیت حکم لا نو نازل شوی او د حج د فرضیت حکم یو قول دا چې په 5 کال د هجرت کې نازل شوی او بل دا چې په 9 کال د هجرت کې نازل شوی. په 9 هجری کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په امارت کې مسلمانانو صحابه کرامو حج کړو. دا غي تذکرہ د سیرت په سلسله کې مخکې تیر شي. دغه حج کې د خانه کعبه د مسجد حرام د شرکی اعمالو نه تطهیر هغه احکام نازل شي، هغه رسوم د جاهلیت
چې تر اوسه پورې بعضې مشرکینو کول مکه فتح شوې وه، لیکن د اسلام په قبلولو کې دین اسلام قرآن کریم الله جل جلاله پیغمبر په چا باندې جبر نه کوي، او الله جل شانو پیدا کړی مخلوق د خپل بندګۍ لپاره دی، او چې څوک قبول نه کړي نو دنیا هم خواره ده او آخر هم خوار ده. جبر پې نه کوي، که جبر کولی نو بیا به دا خلک د ټولې دنیا مسلمانان. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي جبرن نه په خپل اختیار سره، او دا جنت او دوزخ ذکر نتیجتاً مرتب کیږي چې دا په خپل اختیار سره دې سړی د هدایت لاره اختیار کړو دی جنت ته لاړو، دې سړی د ګمراهۍ او د کفر او شرک لاره اختیار کړو دی جهنم ته لاړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې حج نو فرض شوی مکه مکرمه کې حج کړی او کنه، بعضې وایي نه، مختلف اقوال، بعضې چې 2 حجونه یې کړي، بعضې وایي 3، بعضې وایي هر کال حج کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې. البته د حج حکم ورزیت لا نو نازل شوی، نو حج کړی دی خو د ملت ابراهیمی په طریقه باندې کړی. د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه یو روایت دی، هغه وایي چې زه عرفات کې ما نه اوښ روک شوی، ما وکتو رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي چې پیغمبر علیه السلام په عرفات کې ولاړو. دا هغه زمانه کې چې د هجرت نه مخکې واقع ده، او د دې تذکره په احادیثو کې راځي. ما په زړه کې تیر شول چې دا هر څه چې دي خو د الله جل شانه د طرف نه درته حکم کېدو والا دی، ځکه چې د دې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان خلق قریش هغوی عرفات ته نه تلل. عرفات د مکې مکرمې په حل احاطه کې راځي، او حل د حرم شریف نه بهر دی. مزدلفه دا په حرم کې راځي، عرفات ته چې وځي دا په حل کې راشي. او قریش به حل ته نه وتل، هغوی به وي چې مونږ د الله د کور مجاور یو، د مونږ د الله کور نه پرېږدو، د حرم نه بهر نه وځو. ټوله دنیا به عرفات ته لاړه، او دی به ځان ته احمس وی، دی به په مزدلفه کې د خلکو انتظار کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د زمانې د مشرکینو په دې غلط رسم باندې رد وکړو. وی فرمایل الحج عرفه، حج اگر نام ہے تو وہ وقوف عرفه کا ہے، یعنی د عرفه په ورځ باندې په عرفات کې وقوف دا د حج عظیم رکن دی. حج دغه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بتلو. بعضی حضرات وی په مینا کې عقبه اوله، بیت العقبه الاولى، بیت العقبه الثانیه، علما ناست په دې جمع کې. دا چې شوي دا په دې بنیاد شوي دي چې خلک هم حج ته راتلو د جاهلیت د رسم مطابق، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حج ته تللی او مینا کې دغه حاجیانو ته دعوت ورکړو، اگر که د هغوی حج په غلطه طریقو. او په دې کې بیا د مدینې منورې خلکو ته په ړومبي کال 12 کسان، په دویم کال 80 کسان هغوی ته دعوت ورکړی او دا مسلمانان شوي. دا د حج په موقع و. بهرحال دا یو اختلافي قول دی، لیکن د مدینې منورې د هجرت نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کړی دی په 10 کال. په 9 کال باندې چې ابوبکر صدیق سبستولو پیغمبر علیه السلام په خپل حج اونکو دا ولي. ړومبی خدا چې د سورې توبې احکام نازل شیو د مشرکینو په حق کې، هغه احکام هغه د هغې مخې ته راوستلو، او د هغې نه بهترینه موقع د حج نه علاوه بله نه وه. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې دا احکام لاګو شوي، دا بیان شوي، په هغې کې دام وه چې د نن نه پس به مشرک حج نه کوي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حج وکړي په هغې کې ورسره اختلاط د مشرکینو نی. دویم دا چې په هغې حج کې به بربند طوافونه کېدل، د جاهلیت رسومات به کېدل، اگر که بوتان ختم شي و خانه کعبه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدیق اکبر په ذریعه هغه رسوماتو د بطلان اعلان وکړو. په مکه مکرمه کې ابوبکر صدیق صاحب ابو هريره رضی الله عنه دا وایي چې زه په هغه کسانې کوم چې کوم اعلان کولو، نور صحابه وو.
نو چې کله د دې خبرو تطهیر وشو، بوتانو نم خانه کعبه پاکه شوه، نو 10 کال هجرت ته دا ټول میدان واړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه کال باندې حج کړی دی، حجۃ الوداع. دا په داسې موقع شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د دې نه مخکې مختلف غزواتو کې حصه اخیستې ده، جنګونه شوي د کافرو مشرکینو سره، د هغې څه تذکره ستاسو مخې دراله. بعضې سرایا او لښکر رسول الله صلی الله علیه وسلم استولی مکه مکرمه او د حجاز مقدس اکثر علاقې هغه فتح شوې. په خلکو باندې رعب د مسلمانانو پرېوتو، د اسلام سره محبت او مینه او د اسلام معرفت او د خدای پیژندل د خلکو په زړونو کې ننوتل، او عام الوفود او د وفودو تذکره د منبر نه وشوه. په هغې کې تاسو ته دا معلومه شوه چې د مختلفو اطرافو اکنافو علاقو نه به وفود مدینې منورې ته راتلل، اسلام به قبلولو. دې ټولو علاقو کې اسلام خور شوی، که څوک مسلمانان نه وو په هغې باندې رعب د مسلمانانو پرېوتو. نو دغه وخت کې دا علاقه ټوله صفا شي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې قربانی کوله. دا میاشت د ذوالحجې چې راختو واله ده، د دې تعلق د قربانی سره ده. هر کال به قربانی کوله، غزوات به هم کول، قربانی به هم کول. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به 2 ګډان حلالول. صحابی وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ضحى بکبشین املحین موجوعین، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قربانی وکړه د 2 ګډانو. داسې ګډان چې هغه برګ ګډانو، یعنی سپینې ټاکۍ هم وی پکې او تورې ټاکۍ هم وی پکې، او هغه خسی ګډانو. او خسی ګډ چې وي د هغې قربانی افضله ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي ده. وجه د افضلیت بنیادی دا ده چې مونږ د خپل پیغمبر اتباع وکړو، زمونږ عقل په هغې کې فیصله کوي او که نه کوي. دویمه بیا دا ده چې د موجو او خسی ګډ غوښه هغه خم وي په نسبت د هغه بل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 2 ګډان حلالول، او دا به وي د حلالۍ نه مخکې چې یا الله دا یو د محمد د طرف نه دی صلی الله علیه وسلم، ځان به یاد کو، او دا بل د ټول امت د طرف نه دی. دومره مهربان او مشفقه هستی. علما وایي زمونږ چې قربانی د وړوکي څاروي هغه د یو کس د طرف نه کېږي، دلته د ټول امت د طرف نه مراد دا دی چې دا قربانی لاله خو زه کوم، څاروی ما راوسته دی، خو ثواب ټول امت ته به رابخن. احناف وایي چې د عیسی علیه ثواب دپاره قربانی کیدی شي. بعضې خلک وایي چې د بل د ثواب دپاره قربانی نشي کولی. مور دې مړی، پلار دې مړي، څوک ژوندی وي څوک مړ وي، د هغې د ثواب دپاره ته څه کې هغه نشي کولی، هغه ورته نه رسېږي، هر چا ته خپل عمل رسېږي. مونږ وایو په حدیث کې داسې نمونې شته چې په هغې کې د ثواب د ایصال تذکره شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د امت ته طرفه دا قربانی کوله د ګډ، نو دا څو دا خو قربانی حکمن نه وه، دا د ثواب او د اجر د نه غوښه ټول امت ته رسېده. ټول امت کې تاسو هم شاملېږي. الله جل شانه دې مونږ صحیح معنو کې مسلمانان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان وګرځوي. په هغې لسټ کې دی الله پاک مونږ شامل کړي، نو د هغې لسټ ډېر برکات دی. بیا نو په دې کې نه مونږ ته غوښه را رسېدلي، نن زمونږ د غاړې نه هغه فرض ثابت شي. دې کې مقصد هغه ثواب رسول دی، په اجر کې شرکت دی. دویم حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه، بخاری شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو چې یا رسول الله زما مور ناڅاپه مړه شوه، او که چېرې هغه ژوندی وې نو بیا به هغې صدقه کړې وه، نو زه د هغې د طرف نه صدقه کولی شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او وی چې ما فلانکې باغ دی. حضرت سعد ابن عباده د خزرج قبیلې سردار او د مدینې منورې 2 غټ سردارانو، دغه سلسله د سیرت کې تاسو ته بیان شوي ده، ځکه چې 2 غټې قبیلې وي، یو اوس او یو خزرج، دا دواړه د انصارو قبیلې وي. د اوس سردار سعد بن معاذ رضی الله عنه او د خزرج سردار سعد بن عباده رضی الله عنه. سعد ابن عباده ټول صحابه سخیانو، حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه دا بیا سناشنا سخ. نو د مور د عیسی علیه ثواب د پاره په صدقه کې باغ ورکړو ثابت.
چې دا د هغې په نوم شي، یعنې ثواب د هغې ته ورسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قرباني کول. په 10م کال د هجرت باندې پیغمبر علیه السلام د حج اراده وکړه او اعلان یې وکړو چې کوم مسلمانان ما سره تلل غواړي هغوی د حج ته تیار شي. هر چا دا غوښتل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر سره یو ځای او د هغه په معیت کې حج وکړي. زنانه نارینه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان شو. تعداد د دې مسلمانانو څومره و؟ بعضې وایي 40,000، دویم قول دا دی 70,000 او 10,000، دریم دا دی چې 90,000 یعنی 10,000 کم 1,00,000، څلورم قول دا دی چې 1,14,000، پنځم قول دا دی 1,20,000 او شپږم قول دا دی چې 1,20,000 نه هم تعداد تجاوز کړی. دا اختلاف چې سړی سوچ وکړي د سیرت په کتابونو کې دی، د دې وجه دا ده چې یو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله جل شانه مبعوث کړی د الله رسالات او پیغامات د هغه بندګانو رسولو ته. تعداد څومره دی دې سره د حکم تعلق نشته. لکه دې جمع کې خلک د جمعې مونځ ته راشي، نو څوک تپوس وکړي چې څومره کسان دي، نو تخمینا سړی ویلی شي، لیکن حقیقتا تعداد ځکه چې د دې ځای مقصد شمیر نه دی. د الله جل شانه کور جامع مسجد ته راتلل دي او په هغې کې د جمعې مونځ ادا کول دي. دا تعداد لږ وي او که ډېر وي، نو ځکه د دې خبرې اهتمام نه دی شوی چې یاره دا تعداد او شمیر څومره دی. دویمه دا چې د صحابو دا اختلاف په دې بنیاد دی چې د مدینه مرکزی مبادین نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوتو، نو تعداد د صحابو کمو. چې کله ذوالحلیفې ته رالو چې مسجد میقات ورته وایي په مدینه منوره کې دی، چې کوم حضرات حج او عمرې ته تللي دي هغوی ته پته ده چېرته نه د مدینې احرام تړلی شي، میقات دی د هغې نه پورې بغیر د احرام نه نشي تللی. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم راورسېد، نو بیا تعداد نورم زیات شو، ځکه چې د اطرافونه د مختلفو علاقو نه قبایل د وفودو د لښکرو د ډلو په شکل کې راتلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حج په دې اوږده قافله کې شرکت کولو. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د میقات نه روان شوی دی، په لاره کې ځای په ځای به خلکو انتظار کولو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې قافلې سره به یو ځای کېدل خلک. بیا مکې مکرمې ته چې کله دا قافله ورسېده، حضرت علی کرم الله وجهه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمن ته استولی. د مکې خلکو به هم په دې کې شرکت کړی چې کوم هلته د ضرورت دپاره، او بیا چې پیغمبر علیه السلام علي صاحب یمن ته استولی او د هغه سره پوره لښکر و، 300 کسان صحابه خو د مدینې منورې نه تلي وو. هغه او هغوی سره نور کسان چې مسلمانان شوي وو د یمن د مزجح قبیلې خلک، هغه ټول حج ته راغلي وو. دا تعداد به نورم سیوا شوی. دا اختلاف په دې بنیاد باندې دی. حضرت علی کرم الله وجهه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمن ته استولی په دغه کال 10 کال د هجرت په رمضان په میاشت کې، او د ذوالقعدې په 25 تاریخ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې نه د حج په اراده روان شوی. نو رمضان میاشتې پسې بیا شوال وي، بیا ذوالقعده، نو دغه 3 میاشتې تقریبا جوړیږي چې علي صاحب مخکې وتی او دی استولی او یمن طرف ته. یمن کې بعضې علاقې داسې وي چې هغه خلکو ته د الله پیغام لا نه ورسېده. دا ډومبۍ سریه وه، ډومبۍ لښکر و، حالانکې تر اوسه پورې ټول د عمر نبوت اکثره حصه تېره شوي ده چې دې علاقې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم علي صاحب واستو. حضرت علی کرم الله وجهه ته یې وویل چې لاړ شه، 300 کسان یې ورسره کړل، وی د مزجح قبیلې ته لاړ شه او دې خلکو ته دعوت د اسلام ورکړ، ډومبۍ چې لاړ شي نو حمله وبې نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوشش دا کولو چې په سولې سره په روغې سره استسلام خلک وکړي، وسله وغورځوي او دین حکم ومني یا مسلمانان شي. پس د هغې نه به بیا چا نه منل، بیا به ورسره جګړه کول. نو علي صاحب ته تاکیدن وفرمایه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې امضي ولا تلتفت، لاړ شه په دې طرف یمن ته
او پشا مګورا اخو دی خو مګور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عام دغه اعلان کو. صحابه په دې باندې داسې عمل کولو چې کله څه تپوس به بیا کور نه بیا به قتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته پشانه، ځکه چې حکم به تداته شي او چې لا تلتفت پشا به نه ګوري. مخکې به قتل आवाज به وکړي یا رسول الله زه د پاره لاړ شم څه وکم، کومه طریقه اختیار کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې لاړ شي نو خلکو ته دعوت ورکړه، او بیا که چېرې مسلمانانیږي نو اس به ورته نه وي، او که چېرې نه مسلمانانیږي بیا به ورسره جنګېږي. حضرت علی کرم الله وجهه ته دا وویل چې لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر آپ کے توسط سے اللہ جل شانہ نے کسی ایک شخص کو ہدایت نصیب کی اور وہ مسلمان ہوا، ہدایت یافتہ ہوا، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. کچرستا په واسطه الله جل شانه یو کسته هدایتو کو او هغه اسلام ته راننوتو، دا ته د سرو اوښانو نه زیاته بهتر ده. نو دا کوشش وکړئ چې اول لا خلق مسلمانان شي. حضرت علی کرم الله وجهه یمن مزجح قبیلې طرف ته لاړ. هلته چې لاړل نو صحابه وی خواره کړل 300 کسانو وصل وی چې داسې ملاړ شئ داسې وګورئ خلکو ته دعوت ورکړئ، اول حمله مه کوئ چې نی بیا. نو چې صحابه اطرافو کې خواره شول نو خلک وتښتېدو، د اسلام یې نه قبلولو، مال غنیمت پاتې شو، هغه یې راوړن کو. بریدة بن حصیب اسلمی رضی الله عنه حضرت علی کرم الله وجهه په مال غنیمت باندې نگران مقرر کو. دلته ودرېږه، یې مال ته خیال کو، په هغې کې ګډې بیزې بینزې غلامان نور مالمو. بیا حضرت علی کرم الله وجهه هغوی ته اعلان وکړو د لرې نه چې تاسو یو ځای کې غونډ شئ. نو وی چې اسلام قبول کوي، هغوی وی چې نه موږ اسلام نه قبلو، جنګېږو تاسو سره. او په ځای د دې چې اسلام قبول کړی وي غشو د کاڼو باران د مسلمانانو په لښکر شروع کړو. حضرت علی کرم الله وجهه مسلمانانو ته وفرمایل چې اوس د پیښې نه تېښته نشته، نو ورځئ به باندې. چې کله جنګ شروع شو نو 10 کسان د هغوی مړه شول او باقي وتښتېدل. په درېیم ځل بیا حضرت علی کرم الله وجهه صحابو ته وفرمایل چې دوی پسې ځئ ما او وجنئ یې ما، پرېږدئ چې یو ځای کې جمع شي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات شاته ده. زمونږ دین اسلام دا وایي چې په امن باندې څوک مسلمانېږي بیا به په زور باندې د هغه وینه نه تویې، قتلی به نه. چې نه مسلمانېږي نو د اسلام ته بندونه اچوي، او اسلام د خورېدو دپاره راغلی دی. اسلام دین د امن دی، اسلام دین د وفا دی، او اسلام دین د دنیا او د آخرت د کامیابی او د فلاح او د فوز دی. او دا دین دغه قوم او دغه خلق او دغه علاقه او دغه ملک خورول نه غواړي، په غیر کې رکاوټونه اچوي. نو رکاوټ سړی چې په لاره باندې ګاډی بیایي او په لاره باندې ونه پرته وي، کاڼې پروتې، نو خامخا د سړک نه هغه لرې کوي. نو دا دې دپاره حضرت علی کرم الله وجهه په درېیم ځل بیا دوی ته اعلان وکړو، وی چې موږ تاسو ته څه نه وایو، خو که تاسو مسلمانان یې. هغوی لرې نه ووي، یو څو کسه سرداران د هغوی جمع شول او حضرت علی رضی الله عنه ته وی چې بالکل موږ مسلمانان یو، صرف یوازې موږ نه، موږ به مسلمان شو او زموږ قوم هغوی به مسلمانان شي، ځکه چې موږ یې مشران یو. حضرت علی کرم الله وجهه پس د هغې نه صحابه منع کړل چې بس هغوی اسلام قبول کو. بیا ورته وایي چې څه حکم د اسلام هغه جاري کړه او زموږ د مالونو نه اوس صدقه اخیستی شي. هغوی ته هم پکې ګټه وه، ځکه چې مال محفوظ پاتې شو. حضرت علی کرم الله وجهه د دې نه پس بیا دې کې دا وخت تېر شو، ځکه چې د مدینې نه یمن ته تلل دا تقریبا د میاشتې مسافت دی، او بیا هلته د هغه خلکو سره دا وخت تېرول. بیا د هغې نه پس نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مدینې نه روان شو نو اطلاع یې ورته ورکړه حضرت علی صاحب ته چې زه حج ته را روان یم او تم د یمن نه راشه. حضرت علی رضی الله عنه د یمن نه را روان شو، نو خامخا د سره خپل کسان 300 هغه ډله بم وه. نور کسان چې کوم نو مسلم و اسلام کې داخل شي هغوی بم وو. او دې سره سره حضرت علی صاحب اوخان د یمن نه ځان سره روان کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا په حرم کې علالی پیغمبر علیه السلام سره په مکه مکرمه کې علی صاحب یوځای شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه روان شو.
روایاتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل کور کې ویښته غوړ کړل، سر یې غوړ کو او ځان یې سنبال کو، غسل لپاره میقات نه احرام تړي، هلته بیا کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هفتې په ورځ په 25 ذوالقعده 25 ذوالقعده تېره شوي ده، نن یو کم دیش ده، د هفتې په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپښین مز په مدینه منوره کې او کو مسجد نبوي کې د ماسپښین د مز نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم راووت او بیا د مازیګر مزې په ذوالخلیفې جومات کې کړی دی، مسجد میقات کې. دا قافله د مدینه منورې نه را روانه شو. په مدینه منوره کې روایاتو کې راځي چې 4 رکعاته د ماسپښین فرض کړي او بیا چې کله ذوالحلیفې ته راورسېد نو دلته بیا د مازیګر مز 2 رکعاته کړی دی، ځکه چې ذوالحلیفه د مدینې د حدودو نه بهر وه. دې ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسافر شو. په سفرانه کې 4 رکعاتیز مز هغه 2 رکعاته شي فرض. د سحر 2 رکعاته دي نو 2 په 2 وي، د ماسپښین 4 رکعاته دي نو دا 2 شي فرض، د مازیګر 4 رکعاته دي نو دا هم 2 شي، د ماښام 3 رکعاته دي نو 3 په 3 فرض وي، دا نه نیمېږي. ښه د ماسخوتن 4 رکعاته دي فرض نو دا 2 رکعاته شي. وتر واجب هغه 3 په 3 دي. سنت دا که پرېږدې نو هیڅ حرج نشته، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بتادیو نو په لاره کې به سنت پرېښود. او زمونږ علماء احناف وایي که چېرې یو سړی مثلا په آبادۍ کې دی، په لاره باندې تګ نه کوي، سیر نه دی اوس او دی هلته ایثار دی، په لاهور کې، په پنډۍ کې، په یو ځای کې، په بل ځای کې، هلته کې سنت کولی شي په اسانه نو ودي کړي، ځکه چې نفل کولی شي نو سنت موقت خو د نفلو نه بهتر دی. او به هر حال که دی سفر کې سنت پرېږدي نو په ده باندې سلام ملامتیا او حرج نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازیګر مز په مسجد میقات د مدینې منورې چې نن سبا ورته ابیار علی وی، مسجد میقات ورته وی، مسجد ذوالحلیفه ورته وی، او د مدینې منورې میقات دې ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مازیګر مز کړی دی. بیا ماښام، ماسخوتن، سحر دا ټول مزونه یې دلته کړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بله ورځ د دې ځای نه روان شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې بیبیانې هم وې ټولې چې څومره ازواج مطهرات دغه وخت کې حیات وې، ژوندۍ وې، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وې. په هغې کې ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها، حضرت حفصه رضی الله عنها او نور ازواج مطهرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي. صحابه کرام سره خپلې بیبیانې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 بیبیانې حیات، 9 واړه بیبیانې چې امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې دي په دې حج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي. چې څنګه حج په نارینهو باندې فرض دی داسې په زنانو باندې فرض دی، خو په خپل مال کې به فرض دی. کومې زنانه سره چې خپل مال دومره وي چې دا خانه کعبې ته تللی راتلی شي نو اول ته خرچه کولی شي، په دې باندې حج فرض دی. د خاوند سره مال دی، دې سره نشته، د خاوند په مال باندې په زنانه حج فرض نه دی. د پلار او د مور سره د اولاد مال نشته دی، په بچی باندې فرض شو نو په مور او پلار نه فرض کیږي. دا بل خبره ده چې بچی باندې حج فرض دی نو دی خو به خامخا ځي، او چې پلار ځان سره بوزي او مور بوزي په هغې حجو کې نو ډېره د سعادت خبره ده. لیکن داسې کول چې یو سړي باندې حج فرض دی، هغه حج نه کو په خپل ځای پلار واستولو، ځکه چې پلار مې مشر دی په کور کې، لکه زمونږ په پښتنو کې دا رواج دی. دی نه دی تللی زه به څنګه حج ته ځم، دا رسمي خبرې دي. او د الله جل شانه دین د رسم د رسوماتو تابع نه دی، د خلکو د سوچ نه. دا الله پاک خپل احکام دي. ستا د مز په ځای باندې ستا د والد صاحب مز بدل نه ګرځي، تا نه به تپوس کېږي چې تا مز کړی دی که نه. ستا په پلار باندې ځان ته مز فرض دی، په تا باندې ځان ته مز فرض دی. که د کور نه یو مشر جماعت ته مز ته راځي او نور نه کوي چې پلار متلی دی نو دا خبره ټیک نه ده. په ورځ د قیامت به تپوس کړي. دغسې حج چې په 5 زامن یې دي یو پلار دی، نو چې څنګه په 5 زامنو فرض دی دغسې په پلار ځان ته فرض دی چې ټولو سره مال شته. نو په زنانو باندې هم حج فرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات د ځان سره روان.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور بیبي حضرت فاطمه رضی الله عنها اغم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او حضرت علی کرم الله وجهه غي یمن تاسو ته پته ولګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد میقات ته ورسېدو دلته شپه وکړه او حقوق د زوجیت ادا کړل دا غي نه پس غسل د جنابت وکړو بیا چې کله احرام تړلو مبارک نه بیا دا غي نه پس احرام دوباره او د احرام د لپاره بیا غسل کړ دینه معلومه شو چې د احرام د لپاره غسل کول دا ځان ته سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا غي نه پس احرام وتړلو نبی عبد الله ابن عباس سے وای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 2 رکعات مز وکړو هغه پسې متصل نیت تړلې دی د حج احرام او تلبیه ویلي د لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا تلبیه وی به چې کله په اوخه کې ناست مبارک نبی تلبیه وی به چې کله دا مسجد الحلیفه چې تاسو وګورئ نو دا په ډوبه کې واقع د ښکته ده غیر چاپیر خواوشه علاقه اوچته ده او دا ښکته راځي ځکه چې دا په خوړ کې ده په دې باندې د وادي عقیق خوړ تیر شوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اوس هم ځای په ځای خوړ شته نو دا ښکته په ډوبه کې دی دا جومات رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام د دې ځای نه تړلی نو چې کله پورته میدان ته رالو چې هغې ته بیدا وایي اوچت ځای ته بیا هلته مبارک تلبیه ووایي نو بعضې صحابه ووایي چې احرام یې دلته پورته اوچت ځای نه تړلی دی بعضې وایي چې په اوښه ناست دی نو هغه وخت یې نیت تړلی دی او بعضې وایي چې موږ پسې متصل عبدالله ابن عباس صاحب تطبیق کوي په دې ټولو اقوالو کې چې زه د دې خبرې نه خبر یم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دنیا وه ټول کسان خو یو ځای کې نن شي را جمع کېدی نو چې چا نږدې نه ولیدو نو هغه یې لیدلی دی چې موږ پسې احرام وتړلو او بیا چې دوباره سورېدو نو د حاجي دپاره دا بهتره او مستحب خبره ده چې کله دی د یو حالت نه بل حالت بدلی نو دی د تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لك نو سورېدو نه پسې بیا تلبیه وایي چې کله اوچت ځای ته رالو بیا تلبیه ما تاسو ته عرض وکړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 1,20,000 یا څه د پاسه مسلمانان د دغه زمانې صحابه کرام حج ته لاړل یو حدیث ضعیف مې په زرقاني کې لیدو چې الله جل شانو خانه کعبې ته فرمایي چې تا نه به هر کال په لکونو خلک طواف کوي هغه عادت دغه وخت کې زما هیر دی بیا دا هم لیکلي دي که چېرته خلک انسانان مسلمانان دا طواف ونه کړي نو دا تعداد الله پاک د فرښتو نه پوره کوي اوس څومره د افسوس خبره ده چې پروسه کال په حج کې صرف 1000 کسانو حج کړی او هغه هم داسې حج شوی دی لکه څنګه چې جیلي او قیدي په زولنو زنځیرونو کې تړلی یو ځای ته به وځې او راولي داسې حج شوی دی سکال والله اعلم چې څه کیفیت دی د حج حالانکې په لکونو افراد هغه په هر زمانه کې د خانه کعبې حجونه کوي او طواف کیږي یو زمانه کې په خانه کعبه باندې سیلاب رالو د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې مراغلی او داسې سیلاب رالو چې خانه کعبه نیمه نیمه په اوبو کې ډوبه شو په هغې کې بعضې داسې حضرات طواف چا نه شو کولی ډوبېدل په اوبو کې سیلابي اوبه وې د باب السلام د طرف نه راغلی وې په مسفله باندې وتې خانه کعبه ښکته ده ټوله خانه کعبه د لوی ډنډ په شان ډکه طواف چا نه شو کولی لیکن مسلمانان شته دی په هره زمانه کې داسې کسان چې هغوی ته لامبو ورته تاری ورتله په لامبو باندې هغوی طواف کړی جامع اللطیف نومې کتاب دی ما یو ځل مطالعه کولو په هغې کې بعضې بزرګان داسې تیر شوي دي چې هغوی به دا خوښول چې زه به داسې وخت کې طواف کوم چې څوک نی بعضې بزرګان داسې تیر شوي دي هغوی ته دا خوند ورکوي د هغوی ذوق او مزاج دا دی چې خلک ډېرو خلکو کې طواف وکړي دا د هر چا خپل ذوق دی نه یو بزرګ هغه راغلی دی هغه وایي زه به داسې وخت کې طواف کوم چې څوک نی نو اوړی او سخته ګرمي وسخا ګرمي وه تیز نور بیا د دې ځای ګرمي هم ده د حجاز د سعودي عرب نور د مکې مکرمې هغه ډېر زیات تیز دی هغه سخته ګرمۍ کې هغه بزرګ وایي زه د خپل ځای نه را روان شم ما وی چې اوس دې وخت کې به خانه کعبې سره څوک نی لکه عموما مونږ چې به کتل
په ګرمۍ کې داسې کېږي چې د ماسپښین مونځ وشي نو خلک لاړ شي روټۍ ته لاړ شي آرام دپاره لاړ شي دغه وخت کې نور ډېر زیات تیز وي په مطاف کې خلک کم وي طواف ډېر خوند کوي دغه بزرګ وایي چې زه رالم خانه کعبې ته ما وکتل نه یو کس نو خانه کعبه کې کتاب لیکلی دی جامع اللطیف چې دی ډېر زیات خوشحال شو چې زه زما شمیر د الله جل شانه په لیست کې په فهرست کې رالو داسې وخت کې چې صرف دا یو زما بنده دی چې دی خانه کعبې طواف کوي بل څوک نه کوي وایي چې زه د خانه کعبې رکن نه تیر شم یو ګوټ نه واوړېدم چې مې وکتم د زما نه مخکې یو تور مار دی هغه لګیا دی طواف کوي نو ما وی چې ما ځان سره وی چې زه یوازې یم خو دا باقاعده هر یو چکر لکه څنګه چې طواف کوونکی کوي دغسې د خانه کعبې نه ګیر چاپېر تېري نو ما وی چې زه خو یوازې نه یم دا خو هم زما سره پکې شریک دی په هر حال الله جل شانه دا تعداد وایي د فرښتو نه پوره کوي چې کله انسانان ني نو دا ډیره د افسوس خبر ده چې په دنیا کې په اربونو مسلمانان پاتې کېږي او په هغې کې خانه کعبې په حج کې یا د خانه کعبې په طواف کې یا خلک د سره وینه یا صرف یو زر کسان د ټولې دنیا په مسلمانانو کې دا حالات نن سبا داسې دي چې د مسلمانانو د دین سره د تعلق چې کوم طرف ته کمزوري کېږي هغه طرف نه کوششونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه روان شو د عظیم لښکر ورسره و د پیغمبر علیه السلام یو اوښه باندې سور و عزبا قصوا او ابو بکر صدیق صاحب هم په یو اوښه باندې سور او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر صدیق صاحب سامان چې و کډه کپړې مپړې بل څه ضروریات وي دا په یو اوښه باندې پراتو چې هغې ته زامیله وایي چې په کوم باندې سړی سورېږي هغې ته راحله وایي او چې په کوم باندې صرف سامان بار وي هغې ته زامیله وایي لکه موږ وایو دا باري سنډا دی دا باري غویی دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صدیق اکبر سامان چې و کډه د سفر هغه په یو اوښه باندې وه او غلام ته هغه حواله شي و دا غلام د ابوبکر صدیق صاحب و چې ته دا اوښه شړه خلکو سره ده خلک څه پیاده روان دی څه په سورلۍ باندې په اوښانو باندې سوار دی هر چا سره سورلۍ ونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو دپاره رو روتلو یو ځای کې ابوبکر صدیق صاحب انتظار وکړو یو خوړو د هغې نه پورې وتل انتظار کوي چې غلام مې څه شو هغه اوښه یې څه کړه نو په دې کې چې ګوري نو غلام را روان دی او اوښه یې ورسره نشته دی تش را روان ورته وایي چې هلکه اوښه دې څه کړه نو غلام ورته وایي چې خو بېګا زما نه ورکه شوي د سره د سامان نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو دوه څپېړې په دې ګزار غلام ووهلو چې تا خدای داسې داسې که یو اوښه مې راته حواله کړي وه د سامان سره بل څه کار مې در باندې نه کولو هغه هم تا ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې نه دا تماشه لیده نو پیغمبر علیه السلام خلکو ته فرمایل انظروا الی المحرم دې محرم ته حاجي صاحب ته وګورئ چې څنګه وال کوي ابوبکر صدیق صاحب مسکی شو رسته شو وال یې پرېښود ځکه چې په هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سامان پروت یو ځای رالو هغې ته عصفان وایي نن سبا هم د مدینې منورې د مکې مکرمې په منځ کې د عصفان ښار شته نن سبا غټ ښار دی او مدینې منورې ته چې کوم موټر وی تللی دی د مکې مکرمې نه د هغې نه انټرچینج عصفان ته کوزېږي هلته یې لیکلي دي عصفان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دغه ښار عصفان دې ځای باندې چې تېرېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق صاحب ته وایي چې ابوبکر لکه اوس چې زه وینم چې هود او صالح زما رونه دواړه په دې ځای باندې تېرېدل حج ته تلل حج ته او هغوی په اوښو باندې سوارو یو ځای کې یو وادي راله نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه وینم موسی علیه السلام چې کوم دی نو هغه دواړو غوږونو کې ګوتې ورکړي دي او په زوره زوره تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بعضې حضراتو بیا لیکلي دي چې موسی علیه السلام خو دا وخت کې ژوندی نو وفات شوی چې کوم محققین حضرات یې هغوی وایي یو عالم مشاهد دی دنیا ده یو عالم امثال دی یو عالم ارواح دی کله کله الله جل شانه داسې وکړي والله په هر څه باندې قادر دی
چې د چا روح په یو مثالي صورت کې چاته په دنیا کې وخی، حالانکه هغه مخکې تیر شوی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی شي چې په مثالي صورت کې موسی علیه السلام الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښوولی. یو حدیث کې راځي چې زه موسی چې کله معراج ته تلو و ما موسی ولیدو فلانکي ځای کې قبر دی، په قبر کې ولاړو موزي کولو. نو په قبر کې په موز باندې انسان مکلف نه دی، نه په تلاوت باندې، د بندګۍ تعلق تر مرګه پورې دی. باس موز په قبر کې فرض نه دی، په حشر کې فرض نه دی، زکات فرض نه دی، حج فرض نه دی، روژه فرض نه ده. د دې احکامو تعلق د دنیا سره. د دنیا په دې 80 او یا کاله ژوند کې که چا وکړ نو آخرت کې ټول عمر دپاره دا بریالی دی. او که په دې کې د چا نه فوت شلو په عالم برزخ کې دی لګیایي مزونه کوي، د یو مز قضا نه راګرځي چې په کلونو ولاړ. لیکن دا د الله جل شانه د بندګۍ سره د دې نیکانو حضراتو د انبیاو هغه تعلق او محبت دی چې چا به کوم یو عمل په دنیا کې ډیر زیات کولو نو هغه په قبر کې ماغسي. بعضې دا لیدلی شوي او ریدلی شوي دي چې چا به د قرآن کریم تلاوت په دنیا کې ډیر کړی دی نو د هغه د قبر نه د قرآن پاک آواز راځي. نو د هغې مطلب دا نه دی چې قرآن کریم په قبر کې کوم ویلی کېږي هغه اوس ده لپاره مفید دی، باعث اجر دی، ځکه چې امور تکلیفیه دنیا سره متعلق دي. او دی چې کله قبر ته لاړو نو دا هر څه ختم شو. لیکن دا هغه شغف، دا هغه تعلق، دا هغه محبت د قرآن پاک سره دومره و چې الله جل شانه دا عمل ده ته په قبر کې نصیب کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه موسی وینم چې هغه په قبر کې لګیا دی یصلي مسک. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې تلو. مدینه منورې کې چې مسجد الحلیفین روانېدل د ابوبکر صدیق صاحب بیبي وه اسماء بنت عمیس. د ابوبکر صدیق صاحب د لور نوم هم اسماء دی او اسماء حضرت په زبیر بن العوام باندې واده و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی و او د دې زوی د عبدالله ابن زبیر صحابي. دا خبرې د طالبانو د علماو سره تعلق لري، عام مسلمانان یې یادولی شي. یو د ابوبکر صدیق صاحب بیبي د هغې هم اسماء نوم دی، کومه چې لور ده د هغې نوم اسماء بنت ابي بکر دی، او کومه چې بیبي د هغې نوم دی اسماء بنت عمیس، د هغې د پلار نوم عمیس دی. دا هم په دې سفر کې وه چې کله د ذوالحلیفین احرام تړلی کېدو نو دغه وخت کې د دې ماشوم وشو، په خېټه یې ماشوم یې وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب راواست. په قافله کې د تاسو اندازه ولګوئ چې پیاده مزل دی مدینې منورې ته یا په سورلۍ باندې دی په اوښ باندې په دې دومره لوی لښکر کې بیا زنانه په دې حال کې د کور نه را روانېږي. نن سبا زنانه دومره نرمې شوي دي د کار د نه کولو په وجه باندې چې معمولي تکلیف هغه نشي برداشت کولی. تر اوسه پورې د نن نه تقریبا 100 کاله چې تاسو په شا لاړ شئ یا اوس هم کېدی شي چې داسې ځایونه وي چې په هغې کې زنانه دوران حمل د دنیا د کور کار خو یې لاسه کوي چې ځنګل ته ځي او د آل ته نه چې کوم دی نو د لرګو ګېډي راړي او د خپل کور ټول کارونه هم کوي. کله کله داسې هم شوي چې د زنانه ماشوم په بیدیا باندې په صحرا کې په دشته کې په غر کې شوی هغې هم ځان سره راوړي د لرګو ګېډې هم راوړي. الله جل شانه طاقت ورکړي. انسان چې څنګه په دې دنیا کې خوند واغشتو داسې الله جل شانه د هغه سره معامله کوي. بعضې خلک د رزق دپاره حرام لارې هغه اختیار کړي، د سره په لکونو روپۍ راشي، د ده دا خیالي که دا لار ما نه اختیار ولې ما سره دا پیسې چته راتلې کروڑونو روپۍ ورسره راشي. حالانکې داسې نه ده. دغه رزق د ده په قسمت کې لیکلی و په دغه ورځو کې دا ورته خدای ورکولو، لیکن د لار د حرامو اختیار کا نو خدای به یې نیسي. رزق هماغه خدای ورکړی او که چېرې ده د حلالو لار اختیار کړی به دغه رزق به ده ته الله جل شانه ورکولو، خو په حلاله به یې ورکړی نو الله جل شانه څخه به خلاص و، خدای به دې تپوس نه کولو چې څنګه انسان لار اختیار کړي. بعضې خلک سوال کوي، په سوال باندې پیسې او مال جمع کړي. دا لار اختیار کړي دا خدای ورکوي خو د ذلت په شکل کې ورکوي، ځکه چې چاته لاس خورول د چا په مخ کې دا انتهایی ذلیل او خسیس کار دی. بعضې خلک هغه انتهایی فقیر وي لیکن او په هغه باندې لوږې تندې تېرېږي، لیکن هغه ته په دې باندې ځان بد ښکاري چې دی چا نه وغواړي چا نه سوال وکړي. عبدالله بن مبارک رحمه الله واقعه مې یاده شو. حج ته تلو
ډیر سخی سړی فقیه مجاهد مجتهد او حجونه به هم کول مالدار هم ډیر زیات سخاوت هم ډیر مشهور حج تتلو د حج د قافلې نه د غلام سره بیل شوی بازار ته ځو سودا راوړو واپس چې راتلل نو یو ځای کې یو ماشومه د کور نه راووته په ډیران باندې مرداره چرګه پرته وه هغه یې اوچته کړه او کور ته یې دننه کړه عبدالله ابن مبارک سوچ کوي نیکان خلق داسې واقعات چې وګوري نو ادریږي عبرت ته اخلي تپوس کوي فکرمن وي سوچ کوي هغه ورې وټکولو بیا ورټکئ دننه زنانه وارث ورکو کریه او سخته لهجه کې ترخه لهجه کې سپور انداز سره سوکې زنانه ته پکار دا دي چې کله بهر نه یو سړی دروازه وټکئ آواز وکړي سړی کور کې نی نو که دننه آواز نه راځي بعضې زړانه ډېرې حیاناکي وي هغه چاته سوال جواب نشي کولی نو درې ځله ور وټکو یا درې ځله سلام واچو که جواب دننه رانلو نو بیا لاړ شه بعضې خلک د کوسي ور سره کیني پرېږدي نه چې تر څو پورې ټکه 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 یا به سړی وي یا به نه یا به نارینه په کور کې وي هغه به په بیت الخلا کې باتروم کې وي یا به بیمار وي هغه به راتلی نشي څه حادثه به کور کې پیښه شي مختلف حالات شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې ځله سلام واچو که جواب چا درنه کو واپس لاړ شي درې ځله سلام دا د استیزان دی د پوښتنه دی مونږ نن سبا د سلام په ځای باندې کورونه چونکې لوی دي شور شغرب پکې ډېر وي د بجلۍ د پکو نو سلام خو څوک نه اوري نو ور ټکولی شي یو ځل وټکو سلام ورسره واچو بیا وټکو که چېرې په درېیم ځل چا جواب درنه کو واپس او که زنانه وي او جواب ورکول غواړي نو داسې انداز کې نه چې د هغې آواز نرم وي پوست وي او شیطان د دې په سړي په زړه کې د زنانه متعلق څه غلطه خبره واچي بعضې خلک وایي چې دا زنانه دا ښځه خو ډېره بد اخلاقه ده حالانکې هغه بد اخلاقه نه ده هغې په فقهي مسله باندې عمل کړی دی ته اجنبي سړی چې تا سره یې داسې انداز اختیار کړی عبدالله بن مبارک رحمه الله ته وایي زنانه چې څوک یې څه کار دی دی ورته وایي چې زه تپوس کوم چې د ماشومې د مرداره چرګه دننه یوړه دا ولې هغې ورته وایي چې خپل کار کوه د خپل کار سره کار لره د پردو کارونو کې مه راځه نبی کریم صلی الله نه حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله ورته وایي چې نه زما په کې کار شته ځکه چې مرداره خوړل حرام دي او دویمه دا ده که زه ستاسو څه مدد کولی شم څه وجه ده ما ته ووایي زه فلان کې بیا ورته هغه زنانه ووایي چې موږ سیدان یو او زموږ په کور کې زما خاوند مړ دی ماشومان بچي مې دي یتیمانان موږ کره د خوراک څښاک هیڅ نشته 3 ورځې وشوې نهارې تېرېږي اوس حالت چې کوم نن دی نو هغه اضطراري دی اضطراري حالت دی ته وایي که سړی دې وخت کې خوراک ونه کړي بیا مري نو موږ ته د چا نه په غوستو کې شرم راځي موږ چا نه غوستی نه شو دا زموږ د ګاونډیانو کره چرګه مرداره شوه اوس یې وغورځوله تازه مرداره شوي ده موږ باندې دې وخت کې مرداره دا روا ده جایز ده په دې خیال موږ راوچته کړي عبدالله بن مبارک صاحب فوراً وسره غلام هغه ته وی چې تا سره څومره روپۍ دي موږ حج دپاره چې راغشتي هغه ورته وی چې دومره واپس چې موږ کوفې ته ځو عراق ته نو څومره پیسو ضرورت دی وی د دومره پیسو وی هغه ته صرف بیا لیکه نورې ټولې ما ته راکړه باقي ټولې پیسې ورکړې ډېرې پیسې به یې ځان سره راغشتې په څه باندې سودا راړه سې نغدې پیسې کې دې زنانه ته ورکړې چې نه د اوړو غوړي والی فوراً ځان دپاره د کټوۍ سمسۍ بندوبست وکړي او دا نغدې پیسې والا په کار یې راوړه او په خپله حج ته لاړ نو غلام ته وی چې د قافلې نه پټ بیل شه او زه چې ځو واپس وطن ته لاړل نو ملګري حج ته لاړل حج وشو واپس رالل چې کله واپس رالل نو عبدالله بن مبارک رحمه الله لکه د خلکو حاجیانو سره ملاقات ته مخې ته رالو یو کتاب کې مې دام لیکلي ورسره مزید اضافه چې چا سره ملاویږي نو هغه حاجي ورسره مسکې شي ورته وایي ته مونږ پورې خندا کې وایي چې ولې وایي ته خو په مینا کې ما سره ناست وې فلان کې ځای کې ناست وې مونږ سره په دسترخوان ناست وې په مسکې ولاړ وې بل ورته عرفات یاد کړي بل مزدلفه څوک یو ځای څوک بل ځای دی به غلی شو اوس بعضې حضرات وایي چې دا هم داسې کیدی شي الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی چې الله پاک د یو کس د حج هغه سفر دی روان شو داسې مقبول کو
د هغې یتیمانانو مسکینانو په وجه باندې چې دی نه دی تللی او خدای پاک د هغه په شکل باندې د خدای مخلوق ډېر دی فرښتې شته د عبدالله مبارک په شکل باندې متشکل کړي الله په هر څه باندې قادر دی داسې واقعات شته شاه انور شاه کشمیری رحمه الله وایي چې عالم امثال شته محققین علما چې څومره تیر شوي دي عالم مشاهد نشاته عالم امثال عالم ارواح دا شته روحونو بیا په صورت مثالی کې شی راځي په مختلف شکل کې راشي نو به هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زنانم وي د ابوبکر صدیق صاحب د بیبي د اسماء بنت عمیس ماشوم شو وی چې یا رسول الله زما خو ماشوم شو مدینه اوس نږدې ده مسجد خلیفه کې څه وکړم وی چې حج ته ځه او اصنعي کما یفعل الحاج دغسې کول لکه څنګه چې عام حاجیان کوي خو البته ځان سنبال کا کپړې وتړه او باقي چې کوم دی نو مز نشي کولی زنانه طواف نشي کولی د خانه کعبې مینا عرفات مزدلفه دا ټول مناسک د حج ادا کولی شي قرباني وغیره وغیره ادا کولی شي به هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ځای نه د دې لښکر سره روان شو په ناره کې نور قبایل ورسره یوځای کېدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته ذی طوا ته ورسېدو هغه زمانه کې د مکې مکرمې دروازه هغه ذی طوا سره وایو او دا د مکې مکرمې بالایي حصه راځي نن سبا مسجد د باب الفتح او د دې نه مخکې د باب الفتح نه مخکې باب السلام دا دې طرف ته دا دروازه د مسجد حرام دې ته د مکې بالایي حصه وایي اوچته او دې ته هغه زمانه کې معلات هم وایي دلته د مکې مکرمې د خلکو مقبره هم ده چې هغې ته زموږ د علاقې خلک د هندوستان او پاکستان خلک جنت المعلا وایي او عرب ورته مقبرة المعلات وایي او دا هغه مقبره ده چې په هغې کې د حضرت خدیجه رضی الله عنها ام المؤمنین قبر مبارک هم دی دا د مسجد جن سره نږدې ده دغه معلات علاقه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې به کله حج ته عمرې ته راتلو نو بیا به په دغه اړخ رادننه کېدو خانه کعبې ته به کوز شو د دې وجه حضرات علما دا بیانوي چې خانه کعبې دروازه هم دې طرف ته ده او دغه طرف زموږ د ملک پاکستان هم دې طرف ته راځي تقریبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې طرف نه ځکه تلو چې مخامخ دروازه ده او د رکن حجر اسود او د حتیم ترمنځ د دیوال چې کوم دی د دې افضلیت هم ډېر دی دا داسې دی لکه مخ د خانه کعبې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا جب تم گھروں سے داخل ہو تو دروازوں سے آؤ مشرکین به چې کله حج ته ووتل او بیا به یې کار په کور کې پېښ شو نو بیا چې به واپس کور ته راتلو نو په دروازه به نه راتلو وی زمونږ د حج هغه سفر ماتېږي بیا به څنګه چلو کو پوړی به ودروله اندر پایا شاه چنې ته او په چت باندې به راوختو نو کور ته به راکوز شو ولید نو قرآن کریم کې الله پاک په دې غلط رسم باندې رد وکړو عجیبه عجیبه رسمونه تېر شوي ویې فرمایل چې کورونو ته راځئ نو د ظهور د شا د اړخ نه مه راځئ وأتوا البیوت من ابوابها د دروازې د اړخ نه راځئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خانه کعبې ته تلو مبارک نو د دې اړخ نه لاړو کوم چې کوم طرف ته باب بیت وخت پوره شو انشاءالله